الله وی تاسو د جمعې د مون نه پس تفصیلی خبره ده چې کله اذان اول وشي نو تا باندې ټول کارونه حرام شو، ستا حلال رزق دی، لیکن 1 روپۍ دې وګټله ستا ټول رزق حرام شو. بیا اذان اول سره به هر څه پرېږدې او رامنډې به جومات کې وې. او نو د هغې نه پس چې مونځ وشي نو الله فرمایي فانتشروا فی الارض، قرآن کې سورې جمعه کې، بیا په ځمکه کې خواره شئ، وابتغوا من فضل الله، مانا ګرځئ د خدای په فضل باندې او رزق لټوئ. داسې چېرته آیاتونه به راغلي. نو رزق ګټل حلال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او رب فرمایي چې دا عبادت دی. ستاسو خیالي په دا لوټ باندې م لیکلي دی، لوټ باندې حصول رزق حلال عین عبادت ہے، مانا حلال رزق گٹلم عبادت تے. نبی علیہ السلام فرمائی وی طلب کسب الحلال، طلب کول دا حلال کسب فریضت بعد الفریضت، دا فرض دی پتا باندې پس دا خدای دا فرضونا. دا منز وقت راشي نو دا فرض بپری دی، او چې دا منز فریضه دی ادا کړه نو بیا دا رزق دا گٹلو فریضه ادا کوا گرده. ځکه وی امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خوب اولی د خدای ورته وی یا خدای نه مطالبه وکړه چې رب ما ته په جنت کې خپل مرګره وښیوه. الله ورته ورشه په پلان کې علاقه کې یو لوار دی، هغه به ستا په جنت کې مرګري دی. چې راغی هغه لوار معلومات یې وکړه، هغه به ټوله ورځ لواري کوله، بس بل څه کسب یې نو. او چې د مونځ ټایم به شي مونځ له به یې ځان رسو. او دی راغې معلومات یې وکړه، د کور والا نه وله معلومات وکړو چې د ده د شپې کوم داسې اعمال دي چې دی الله د امام احمد بن حنبل په جنت کې ملګری کړی دی. نو ښځې ورته ووې وی اعمال یې دومره نشته، لیکن زما دا خاوند مزدورکار دی، ټوله ورځ لواري وکړي. نو شپې له موږ سره په ګاونډ کې امام احمد بن حنبل بره په چت باندې خدای ته ولاړي او ټوله شپه جاړي. نو زما دا خاوند اسویلی وکړي چې خدایا که د بچو دا دغه دا تنو او د رزق ګټلو دا دغه نو، خدایا کاش چې مام د امام احمد بن حنبل غوندې بره په چت باندې ستا عبادتونه کول او صرف حلال رزق ګټي. وی د دې په وجه الله تبارک وتعالی د هغه مغفرت کړی دی او په جنت کې د امام احمد بن حنبل دوست ګرځولی دی. زما محترم نو ما وی حلال رزق ګټل، مانا نبی علیہ السلام مبارکم تجارت کړی دی، رزق یې ګټلی دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی الکاسب حبیب الله، کسب کون کې او رزق ګټون کې دا د خدای دوست دی. د داود علیہ السلام تذکره کوم، وی داود علیہ السلام یو پیره اودو پیغمبرمو اودو نو دو پرختې رالی د پیغمبر خوب وحی ښه یو سر ته ودرېده بله خپو ته. توجه کوئ دې خبرې ته. وی هغه سر والا دې خپو نه تپوس کوي چې دا نوجوان څنګه دی. وی هغه ورته وی یاره دا خو ډېر ښه سړی دی، پیغمبرم دی د خدای، ډېر صفات یې بیان کړه، خو یوه خو ده پکې جی. خبرې ته توجه کوئ، یوه خو ده پکې. داود علیہ السلام اوس خوب کې سوچ کوي چې څه خو ده جی، پیغمبر کې به څه خو وي مړه، پیغمبر خو پاک نفسی قسم دی، د ګناه نه معصومي، ګناه ته واردېږي نه. وی دا ډیر ښه سړی دی، لیکن دی د بیت المال خرچه خوري. الانکې د پیغمبر دپاره د بیت المال بادشاهي وقتو د ده دپاره جایز و، که ده په خپل لاسو خپو باندې رزق ګټنو ښه به وه. دا خبره پرښتو خپل وکړه. داود علیہ السلام اکدم راپاسېد او خدای ته په ژړا شي چې خدایه زه خو یو دینار په ټوله میاشت کې یو ریال علم او په هغې باندې زمانه تېروم، خدایه ماله خو کسب نه راځي، پیغمبر یمه. الله ورته ووې داسې کار وکړه زغرې او تیران جوړوه، اوسپنې راماتوه. خدایه دا اوسپنې خو ډېرې سختې دي، دې سره به څه کوم؟ الله ورته ووې داوده کومه اوسپنه چې د داود لاندې او د داود لاس له راشي الله به داسې نرمۍ لکه بمباتي چې څنګه نرمۍ. ټول سبحان الله. ستا په لاس کې به په خپله اوسپنه ویلې کېږي، خدایه جوړوم به څنګه؟ الله ورته ووایي داوده ستا لاړې به د دې دپاره د ویلډ کار کوي او هغه به نه ماتېږي. بیا سبحان الله ووایي.
داود علیه السلام بزغرې جوړولې چې اوسپنه به ډېره سخته وه چې د داود علیه السلام نبوت والا لاسو ته به راله بلکل نرمه به شوه ویلې به شوه خپلو کې به یې راجین کړه او داسې لاړه به یې ورکړه وی قسم دې زغره به په بل ځای ماته شوه خو داود علیه السلام چې به په کوم ځای باندې د لاړو ټک لګولو مجال چې هغه ځای به مات شوی په دغه کې په هغه اوسپنې نو داود علیه السلام کسب شروع که نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل په انبیاو کې د ټولو نه پاک رزق داود علیہ السلام خوړلی دی زما محترمو چې په خپل لاس یې کسب کړی دی نو رب او فرمایل نبی علیہ السلام فرمای الکاسب حبیب الله کسب کوونکې دا د خدای دوست دی زویم حلال کسب کوه عبادت ته ټوله ورځ په عبادت کې مسلمان سره دوکه مه کوه ورته وایه دا عیب دی پکې ستا دپاره عبادت دی او بله خبره کوم د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه لوی تاجر ما سیرت بیان کړی چې نبی علیہ السلام مبارک کله د تجارت مال نوړه د خدیجة الکبرا و خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ورته د نکاح آپر اوکه اوس زما د پیغمبر واده دی د خدیجة الکبرا سره چې د هغې عمر 40 سال دی و د نبی علیہ السلام عمر 25 سال دی نکاح وشو زما محترمو نکاح پورې خبره شوې وه چې نبی علیہ السلام مبارک نکاح وکړه قرآن کې ورته الله وی الم یجدک یتیما فآوا ته موږ یتیم و غریب نه وي مونته چې تاله مال درک او په مال د خدیجة الکبرا مالداره کړې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي دا نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې کله تا د خدیجې سره نکاح وکړه د خدیجې ټول مال تا ته شه نکاح وشوه نبی علیہ السلام روټین به د نکاح نه پس سو موږ چې جی نکاح وکړو بیا یو میاشت الله دې معافي وکړي د کور نه راوځو موبایل یې بند کړو یاره جی بس انجوای کو بیماری را موږ ډېر کمزوري یو نو خبره مې دې پورې کوله وی نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک به دا روټینو د واده نه پسته چې غار حرا ته بته او په غار حرا حاجیانو عمرو والا ته پته ده هلته یوه سوړه و په هغې کې به ناست و عبادت به یې کو یو غارو الله جوړ کړی نبی علیہ السلام به عبادت کو او څلوېښتو ورځې پس به واپس کور ته راته دا د نبی علیہ السلام روټینو وایي چې نبوت والا زمانه پوره شوه نبوت میلاوېده نو عجیبه د قرآن نزول هم دغه دی نه کېده وایي نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک ناست دی چې وی کتل یو عجیبه غوندې رڼا داسې راښکاره کېږي اخره کې ته یو غټ شی جوړ شو جبریل علیہ السلام الله راښکاره کړو او چې راغې دا وزرې اوپړ کولې الله 600 وزرې ورکړی ما ویلي مخکې او یوه وزره دومره طاقت دی وی د جبریل علیہ السلام په یوه وزره کې دومره طاقت دی چې د یوې وزرې په څوکې باندې دا ټوله دنیا په بل مخ باندې اړولی شي داسې الله 600 وزرې ورکړي دي وی جبریل علیہ السلام راغی نبی علیہ السلام لا ډارکې ورته وی د الله رسوله اقرا ولولا نو نبی علیہ السلام خو اول ناشنا غوندې شي ولیده او ویرېده نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ما انا لیس بقارئ زه خو لوستونکی نه یم نو دا پرښته ورته بیا وی اقرا اولولا نبی علیہ السلام ورته درې کرته ووی ما انا لیس بقارئ زه خو لوستونکی نه یم بس دا جبریل علیہ السلام راغی دا نبی علیہ السلام یې راټینګ کو خو چې راټینګ یې که زور یې وله ورکه زما محترمو او ما ووی چې یوه وزره په څوکه باندې دنیا اړولی شي الله به څومره زور ورکړي داسې 600 وزرې وي نبوت والا بدن له زور ورکه وای چې زور یې ورکه نبی علیہ الصلاة والسلام مبارک داسې ګړبېده وی ما ته وی چې اقرا ما وی اقرا بسم ربک الذي خلق دغه قرآن ابتدایي کې نازل شي چې نازل شي کور ته نبی علیہ السلام مبارک را منډې والی او خدیجة الکبرا دغه واده شو او نبی علیہ السلام دا وای زملونی صادر را باندې کمبل را باندې واچو ما ته د خپل مرګ یره محسوسیږي زور یې ډېر ورکړی ما وی دا نبوت والا جسم و چې ورته ټینګ الله قرآن کې تذکره کې دېرشمه ذي قوة عند ذي العرش المکین ما جبریل له ډېر طاقت ورکړی دی چې الله د طاقت د تذکره د چا وکړي نو موږ وایو هلکه پلانکي سړي کې ډېر زور دی خو چې الله د چا زور تذکره وکړي نو څومره زور به یې پکې ټول زور یې وله ورکړی نبوت والا جسم و چې ټینګ وته وی نبی علیہ السلام مبارک کور ته راغی خدیجة الکبرا ته وی زملونی ما باندې کمبل واچوه یخني مې کېږي
خدیجه الکبرا په کمبل واچو داسې زنانه و تسلی ورکوي چې د الله رسوله ستا خو چاته په ټول عمر کې ضرر نه دی رسولې ته خو په امین او صادق باندې یادېږي تا خو چې معاملات هم کړي دي چاله دی دوکه نه ده ورکړې البته خلکو ته د ځان راغورځولی دی داسې نشي کېدی چې زما رب تا سره غلطه فیصله وکړي دغه زمانه و بیا قرآن کې سورہ مدثر کې الله فرمای یا ایها المدثر اوږده تذکره د سیرت دې باندې بندو چې بیا څه چلو شو نو ما وې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل الکاسب حبیب الله حلال کسب کوونکې د الله دوست دی اوس تاسو ټولو کې چې څوک حلال کسب کوي تاسو ټول د خدای دوستان یې ټول شوق سره سبحان الله وایي وکې طلب کسب الحلال بیا وکې طلب کسب الحلال طلب کول د حلال کسب فریضة فرض دی تیز وایه تیز بعد الفریضة پس د فرضنا طلب کسب الحلال طلب کول د حلال کسب فریضة فرض دی بعد الفریضة پس د فرضنا واخر دعوانا الحمدلله آمین الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولوسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله دا کتاب د دې مجمع د لپاره د جنت ته دننه کېدو ټیکټ او شفاعت خدای وګرځي په دا مجمع کې خدای سپینګیري ناستي خدای عمر کې برکت واچي نوجوانان ناستي خدای د دین سره وابسته کې ماشومان دي الله با عمل عالمان حافظان مفتیان قاریان ته خدای جوړ کې الله په دا مجمع کې داسې کسان ناستي خدای چې څه قسم تکالیف مصیبتونه دي خدای په خپل داسې قدرت ختم کې الله قرضداري پکې ناستي خدای د قرضونو نه وساتي قرضونه په خپل داسې قدرت خدای ختم کې بیماران دي کورونو کې بیماران دي اسپیټالونو کې بیماران دي خدای شفای کامله عاجله مستمره او نصیب کې کم کسانو خدای د دعاګانو التجا کړي د خدای زموږ په دعاګانو کې د هغې دپاره حصه وګرځئ الله دا درس زما خویندې میندې اوري خدای د هغې د لوپټو د عزتونو خدای محافظ شي د هغې په زړونو کې څه قسم شري مقاصد دي خدای د خپل در نه پوره کړي الله په دا کلي کې اتفاق او اتحاد خدای نصیب کړي دا کلي د هر قسم جنگ جګړو آفتونو مصیبتونو نه خدای وساتي دا مجمع خصوصا د هر قسم آفاتو بلیاتو اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو نه خدای وساتي او په وخت ځن کدنم دا کلي په جبه راولي چې لا اله الا الله محمد رسول